الله سبحانه وتعالى مونږ تاسو ته یو پورا دین راکړی دی، یو پورا شریعت یې راکړی اور هغې کې مونږ تاسو ته اصول هم مقرر کړي چې دې انداز کې دې طرز کې تاسو کم کار کې په دې باندې اجر دی او کدی خلاف مو کولو نو بیا درته عذاب وي. معاشره چې نن یو لوی مشکل سره مخامخ ته غادي د معاشره کې دروغ ویل. موږ ذهن کې دا خبره پرته ده چې شریعت او اسلام دې ته ویل کېږي چې په وخت باندې مونځ کوه، زکات در باندې فرض شي زکات ورکوه، حج کوه، عمره کوه، ذکر اذکار کوه، تسبیح در اخیستې وي. نو موږ د اسلام محدود کړی دی په عباداتو کې. اسلام صرف دې ته نه وایي چې یو سړی مونځ کوي، نوافل کوي، ذکر اذکار کوي، حج عمره زکات او دین یو بلې شعبې کې منسلک دي، خو معاملاتو کې هغه څه دي چې هغه د غونډ د شریعت خلاف دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې آیت المنافق ثلاث، د منافق درې علامتونه دي. اذا حدث کذب، پہلا نمبر باندې چې دا کله خبره کوي دروغ وایي. واذا وعد اخلف، کله وعده کوي دغه خلاف ورزي کوي. واذا اؤتمن خان، کله دې سره چې ته امانت کې دی کې دا خیانت کوي. او مخکې ورسره پیغمبر دا فرمایي وان صلى وصام، اگر چې دا روژه هم نیسي او لمونځ هم کوي خدا منافق دی. او مخکې ورسره فرمایي وزعم انه مسلم، هغه ګمان دی چې زه مسلمان یم، حالانکه دا مسلمان نه دی. دې کې دا کم علامتونه موجود دي، دا د منافق علامتونه دي، دا د نفاق نه ډک دی. هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې شیزونه ذکر کو. کله خبره کوي دروغ وایي، وعده وکړي دغه خلاف ورزي کوي، او چې کله دې ته امانت حواله کوي دې کې دا خیانت کوي. دا درې علامتونه د منافق دي. اوس کفر فتوا خو مې نه شو لګوي، ولې کفر فتوا هغه ډېر سنګین کار دی، ډېر سخت کار دی. هغه د مفتي کار دی، هغې کې زاویې کتل وي، عقیده کتل وي، ضروریات دین نه انکار راشي، بیا کفر حکم لګي. خو د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صرف دا وفرمایي چې دا سړی منافق دی، چا کې دا درې خبرې، خو به دا خبره کافي ده که نه. او بیا دا وفرمایلو وان صلی وصام، اگر چې دا سړی روژې هم نیسي او مونځ هم کوي. او نن زموږ دین صرف د مونځ او روژو پورې پاتې دی چې بس دا کوي، دا ټیک دی. وزعم انه مسلم، هغه ګمان دی چې زه سوچه مسلمان هم یم، خو نه دی کې دا کامل مسلمان او کامل مؤمن نشي کېدی. ولې دی کې علامات د نفاق موجود دي، دا د منافقینو کار دی چې کم کارونه دا کوي. نو شریعت موږ ته دا هم ښودلی دي چې ته دروغ مه وایه، دروغ نه ځان ساتل دا د مؤمن علامت دی. اور دروغ داسې یو بد کار دی چې موږ نه مخکې څومره شریعتونه تیر شوي دي، ټولو د دې مخالفت کړی. یو شریعت کې هم دروغ ویل جایز نه دي. موږ نه مخکې ډېر شریعتونه تیر شوي، دا لا پرېږدوه، لږ به خیر دی کفر طرف ته لاړ شو. یعنی دا چې کافرانو دي کې څه مذهب دی، کافران د دې نه انکار کولو. مشرکین مکه سوچه کافران وو، خو هغې به دروغ ویل بد ګڼلو. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم روم بادشاہ ته خط ولیږلو، هغې کې د اسلام دعوت یې ورکړو چې ته اسلام قبول کا، اور اسلام کې توحید دی، رسالت دی، بعث بعد الموت دی، هغه ټول تفصیلی بیان. روم بادشاہ ته چې کله د خط میلاو شو نو خپل وزیرانو ته ویلي چې تاسو لاړ شئ زموږ د ملک روم کې وګوره چې دې وخت کې د مکې مکرمې یا د مدینې منورې چې کومه قافله راغلي، هغه قافلې کې یو کس ماته راولي چې کوم د دې مشر دی. انټلیجنس والا ادارې بازار کې ګرځي، یوه قافله ورته میلاو شوه چې هغه قافله د مکې مکرمې نه راغلې وه. ورته ستاسو مشر څوک دی؟ وایي ابو سفیان. حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ دې وخت کې ایمان نه دی راوړی. ښه وایي ستا د روم کم بادشاه دی، هغه د غواړي. بس ورغلو ملاقات ته، پروټوکول یې ورکړو، کم عزت و بادشاه هغه طریقې سره. روم بادشاه ورته وایي چې زه ماته دا یو خط راغلی دی اور دا د نبوت دعوه کوي، دې په باره کې زه څه تپوسونه کوم، دې جوابات راته راکړه. حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ اول تپوس دا وکړو چې دا کم سړی د نبوت دعوه کوي، دا سړی
کم خاندان سره، کم قوم سره، کمی قبیله سره تعلق ساتي؟ آیا هغه قبیله اعلی قبیله ده که ادنا قبیله ده؟ ابو سفیان ته جواب کې وفرمایلو چې زمون قوم کې چې کم سړي د نبوت دعوا کړي هغه یو اعلی قوم سره، اعلی قبیله سره تعلق ساتي چې د قریش ویل کېږي. نه د روم بادشاه د دې خبرې تصدیق وکړو چې او قاعده او ضابطه دغه ده چې الله رب العزت پیغمبر رلیږي نه اعلی قوم کې رلیږي، اعلی نسب اور حسب ولوي غلامانو کې یا د ادنا درجه یا د ادنا قومونو کې پیغمبر نشي راتلی. دویم تپوس یې ونه دا وکړو چې د پیغمبر چې کله د دعوت محنت شروع کو دې سره مالدارو خلکو ایمان وړی که غریبانو راوړی دی؟ کم خلک دي؟ حضرت ابو سفیان ورته جواب کې وفرمایلو چې اکثر هغه خلک دي چې هغه غریبې طبقې سره غریبان خلک دي. وایي دا د پیغمبر د حقانیت دلیل دی چې اول به غریبان خلک دې سره کېږي، بعد کې به مالداري ورسره کېږي. دریم تپوس یې ونه دا وکړو چې تاسو اور د هغې منځ کې څه جنګونه شوي دي؟ وایي او زمونږ جنګونه منځ کې شوي. تاسو ګټلي که هغې ګټلي؟ وایي کله هغې ګټي کله یې مونږ ګټولي. دغه وخت کې 2 جنګونه شوي وو، یو غزوه بدر شوی، غزوه بدر کې مسلمانانو ته فتح ملو شوي وه، اور بیا ورپسې غزوه احد شوی، هغې کې ظاهرا مسلمانانو ته صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زیات تاوان ملو شو. نو تعبیر یې ځکه وکړو چې کله مونږ غالب وو کله هغه غالب وي. حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په 8 هجری کې فتح مکې نه پس ایمان راوړي. نبی بي صحابه کرامو ته فرمایلو چې هغه وخت کې ما کدی بادشاہ ته غوښتلی وي دروغ مو ویل شو، خو دروغ مو نه دی ویلي، حالانکه مسلمان نه و. وی ما کوشش ندا چې زه هغه خبرې وکم چې د بادشاہ په ذهن کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف تاثر جوړ شي، خو چونکې دروغ ما نه ویلو نو ځکه حق خبرې مو وکړي او چې رښتیا خبره مو کوله هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق کې به کېده. یو مشرک سړی یو کافر اسلام کې نه دی داخل، هغې هم په خپل زمانې جاهلیت کې چې اسلام کې نه و داخل دروغ یې نه دی ویلي. نن زما او ستا کاروبار ته دروغ رالو، معاشي زندگی ته دروغ رالو، معاشرتی زندگی ته دروغ رالو، اندرونی خانه کور دننه زندگی د دروغ وډکه، بار زندگی د دروغ وډکه، تر دې پورې چې زما جماعت اور زما دینی مراکز دا هم د دروغو نه پاک نه دي. او دروغونه به هر صورت کې ځان ساتي. ابو داود شریفی روایت کې راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو مجلس کې ناسو، نو یو زنانه لګیا خپل بچی راوختل، ورته بچی راشه، هغه نه راتلو، بیا ورته بچی راشه، نه راتلو. نه اخر ګردو چې بچی راشه یو شیز درته درکم. اما شوم بس اراده وکړه چې زه اوس مور ته ورشم. اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر څه ګوري. زنانه نه تاسو کو چې د مشوم د تاوازونه کولو وروختو د اسید ورته ویلو چې راشه صدر سره تاسو ورکه که اسې په دروغ ورته ویلو. ناغه زنانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې او مالاس کی کجوره و مدانیت چې د بچی راشي زب کجور ورکم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې کله مشوم تا ته غلې او صد نه ورکړي نستا عمل نامې کې به یو ګناه لیکل شي و. خپل د مشوم د بچی د وراره د خوریه د زړه کې د دروغ و نفرت پیدا کا. او چې کله مور بلار دروغ بے باکه وي، دروغ ته دروغ نه وي، نستا د اټومیټیکلی د مشوم ذهن کې دا تاثر پیدا کړو چې بچی دروغ وایي، هیڅ پروا نشته، هغه سره کې د دروغ ویره ختمه شوه. دا واقعه مې دې پورې بیان کړه چې ستاسو د خپل مشومانو زړه کې د دروغ و نفرت پیدا کې او د رښتیا چې کم عظمت ته هغه پیدا کې. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مع النبیین مع الصدیقین والشهداء والصالحین، صدیقین په 2 نمبر باندې درجه ده، بالکل سوچا رښتیا ویلو ولا خلکو ته صدیقین ویلی شوي دي. وایي دا په پیغمبرانو سره جنت کې ورسره وي. نغه تعالی چې کله د خپل بچی خپل نسل خپل جنریشن د یوت د هغه درجه ته ورسېږي چې د صدیقین خوشي کنه. او بیا دې خبره باندې هم ځان پوهیږي چې په دروغو کې د غب شپ کې دروغ ویل جایز نه دي. حدیث کې راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود شریف روایت دی، ویل للذی
یحدث فیکذب ولیضحک به القوم، چې سړی خبره کوي او دروغ وي، او دروغ دې دپاره وي چې دې سره د خلک وخندي، دې باندې د هلاکت وي دې دپاره. ویل له ویل له، دې ورسره اخر کې بیا حدیث کې ذکر کړي چې دې باندې د هلاکت وي، دې دپاره د هلاکت وي، دې دپاره د بربدي وي. زموږ د بعض فنکار او ډرامه نګار او د مزاحیه لوگ دا د کم خلک دي، دا دروغ دې دپاره وي چې د خلک وخندي، په مغې باندې پیسې ګټي، دا حرام دي. یا ملګري سره دروغ وایي، هلکه داسې چل شوی دی، بیا ورته چې نه ما خو ګپ لګولو. نه دروغ په ګپ کې ویل هم حرام اور ناروا اور ناجایز دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټوکینګ کړي، مذاق یې کړی دی صحابه کرامو سره، خو داسې کړی چې هغه کې دروغ نه دي راغلي. شمایل ترمذی کې یو روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یوه بوډۍ ښځه راغله، ورته یا رسول الله ما دپاره دعا وکړه چې زه جنت ته لاړه شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې بوډۍ ښځه خو جنت ته نشي تللی. هغه زنانه په ژړا شوه، ورته ولې ژاړې؟ یا رسول الله تا راته داسې خبر وکړه چې موږ ته د جنت رو دروازه بند کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې زه خو ټیک خبره کوم که نه، چې ته جنت ته کله داخلېږې ځوانه به وي، نو بوډۍ ښځه هسې دننه نشي تللی، دا به ځوانېږي بیا به جنت ته داخلېږي. زما مطلب دغه دی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مذاق کړی دی، دې انداز یې کړی، دروغ یې نه دي ویلي. شمایل ترمذی کې بل روایت کې راغلی، یو صحابي ورته راغلو، ورته یا رسول الله ما ته یو اوښ راکړه، ما ته ضرورت دی، زه سفر پې کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې زه به تا ته د اوښې بچی درکړم. او ورته یا رسول اوښې بچي باندې زه څه کوم؟ ما ته سوالي ته پکار دی چې زه پې کښېنم، هغې باندې خو زه نشم کښېنستلی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو، وایي هر اوښ د اوښې بچی دی، بل ځای نه خو نه راځي که نه، خو بعضې واړه دي، بعضې غټ دي، نه چې کم ورکوټ هغه ته مونږ بچي وو چې کم غټ وي، هغه نه اوښې بچی دی اگر چې غټ دی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې صحابه کرامو سره مذاق کړی دی، شریعت حد کې دنه دنه کړی دی، جایز هم دی. نه په ګپ کې دروغ ویل دا هم حرام او ناروا دي. بل په دې مسلې باندې هم ځان پوهېږي، سرټیفیکیټ په دروغو باندې جوړول دا هم ناروا او حرام دي. اور بیا سرټیفیکیټ دا یو قسم ته گواهی ده، اور دروغ گواهی کول دا غینه سخته ګناه ده. ګوره یو دروغ ویل دی دا ګناه شوه، بل دروغ ته دروغ نه ویل دا دویمه ګناه شوه. میډیکل سرټیفیکیټ جوړول، خلک یې جوړ کی، ډاکټر باندې پیسې ورته ورکړي چې ما دې سرټیفیکیټ کې ولیکه چې زه د روژو نیولو قابل نه یم، چې زه روژې نه نیسم. بیا چې خلک راشي ونه تپوس کوي روژې د ولې نه نیولي، دا میډیکل سرټیفیکیټ ډاکټر راکړی. نو دا ډاکټر خو د میډیکل سرټیفیکیټ دی کړی، خو الله رب العزت ته بس جواب ورکړي. مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتو مالیه فرمایي چې زما یو ملګری و چېرته بار فورن کنټریز نه راغلی و، نو په چوټۍ باندې وایي ما ونه تپوس وکړو کله واپس یې وایي جي فلانکي تاریخ پورې مې چوټۍ وه، خو چوټۍ مې ځان ته زیاته کړه. ما ورته وایي ښه څنګه؟ وایي میډیکل سرټیفیکیټ مې جوړ کړو. وایي ما ورته وایي میډیکل سرټیفیکیټ کې څه لیکلي؟ وایي هغې کې ما دا هغې کې راته دا لیکلي چې دا سړی دې حده پورې بیمار دی چې دې وخت کې دې ته سفر کول ټیک نه دي. ما ورته وایي دا خو تا دروغ کار کړی دی، دا خو ټیک نه دی، ته خو ټیک ټاک یې، سفر هم کولی شي، هر څه کولی شي. وایي جي دې نه بغیر ته چوټي نه میلوي. ما ورته وایي دومره بې باکي سره دا دروغ لیکل او سرټیفیکیټ جوړول. وایي ما ته چې ما ته خو دا پته نشته چې دا دروغ دی، دا سرټیفیکیټ خو ما ځکه جوړ کړی دی چې یو سړي ته دا پته نه لګي چې زه دا کم کار کوم دا دروغ دی، دا ټیک نه دی. نن معاشرې کې سرټیفیکیټ جوړول، پریس والے جوړي، پرنټ والے جوړي، چې څوک په فوټوشاپ پوهېږي هغې جوړي، څوک په کارل ډرا پوهېږي هغې جوړي، هر ځای کې 2 نمبر جوړوه، په هغې باندې کار چلوه. دا حرام او ناروا دي، او دا د دروغو ګواهي ورکول دي. دویم دی کریکټر سرټیفیکیټ، چېرې دا سړی ډېر ښه دی، زه یې پېژنم، دا کار یې وکړه. دا چې کس پېژنې نه او دروغ ولیکلو دا ناجایز او حرام دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مجلس کې یو سړی ناست و، مجلس کسان ناست و، یو سړي په باره کې چا تپوس وکړو چې دا سړی څنګه دی؟ بل سړی هغه ډېر ښه سړی دی او ډېر تکړه سړی دی، ډېر تعریف یې وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو چې ته د کم سړي په باره کې دا وایي چې دا ډېر ښه سړی دی، دې سره آیا ته څه معامله راغلي؟ وایي نه. وایي ما ورسره چېرته څه معامله نه ده راغلي چې خرید و فروخت مو ورسره کړې وي یا مو ورسره څه لین دین تجارتي پاتې وي.
خو دې سره ته چېرته سفر کړی دی وایي نه سفر مې نه دی کړی ورته چې کله دا 2 کاره تا نه دي کړي چا په باره کې رایې قایمول چې دا ښه ټیک ټاک دی دا دروغ دي تا دپاره داسې خبره نه وکول پکار ولې چې یو سړي ته کرکټر معلومه کردار معلومه هغې سره کله ستا معامله پته شي مثال په طور باندې قرضه د ورکړي بیا د راخستي تجارت ته ورسره کړی خرید و فروخت کړی دی سفر د ورسره کړی په دسترخوان کې ورسره پاتې مختلف شیزونو کې دې کې د سړي کردار پته لګي چې پته درته نه وي دا ورته ووایي ها ما ته دومره پته شته چې دا مسجد کې ما په مونځ باندې کتلی دی نور والله اعلم کم حده پورې درته پته د هغه ووایي او چې درته پته نه هغې نه زیات تعریف کول دا هم دروغو کې راځي او دا ناجایز اور حرام دي ناروا دي اور دروغ ګوهي سرټیفیکیټ چاته ورکول د ګواهي ورکول دي اور ګواهي سخته ګناه ده ګناه کبیره ده دروغو ګواهي ورکول حدیث کې رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبائر گناہ کبیره پہلا نمبر باندې الاشراک بالله الله سره شریک جوړول دا گناہ کبیره ده په دویم نمبر باندې عقوق الوالدین د مور پلار نه فرمانی کول اور په دریم نمبر باندې ذکر کو وشهادت الزور دروغ گواہی ورکول اور مسلم شریف روایت کې راغلی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډډه لګولي و مسجد نبوي کې نه الاشراک بالله دې کې ډډه والی و وحقوق الوالدین دې کې ډډه والی و پانه سیدو خو چې کله شهادت الزور ویلو را پاسېدلو او به درې ځلو فرمیلو وشهادت الزور وشهادت الزور وشهادت الزور دروغ گواهی ورکول دا ګناه کبیره ده نو علماء لیکلي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیناستل دینه معلومیږي چې دا ډېره سخته ګناه ده بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ځل فرمیل دا د دې خبرې دلیل دی چې دا سخته ګناه ده او بیا دا چې شرک سره په یو صف کې ذکر کړي الاشراک بالله بیا ورپسې حقوق الوالدین په دریم نمبر باندې وشهادت الزور دروغ گواهی ورکول په دریم نمبر باندې شرک سره ځکه ذکر کا چې خلکو ته پته ولګي چې دا ډېره لویه ګناه ده څنګه شرک لویه ګناه ده دا رنګ دروغ گواهی ورکول هو سخته ګناه ده او سورې حج کې الله پاک فرمایي فجتنبوا الرجس اور بیا مخکې ورسره تاسو د بوتانو عبادت نه ځان وساتئ اور قول الزور اور د دروغ گواهی ورکول نه ځان وساتئ نالته کې د بوتانو عبادت نه ځان ساتل ورسره متصل دا چې دروغ گواهی نه ځان ساتل نه بوتانو عبادت شرک دی بیا الته قرآن کې الله رب العزت شرک سره متصل ذکر کړي د دومره سخته ګناه ده او نن مونږ معاشره کې دومره عام شوي ده چې دروغ ویلو کې هیڅ قسمه نه خطره محسوسو نه یریږو او نه سره څه خوف وي نه سره احساس وي یو سړی ګناه وکړي مثال یو سړی د شرابي وڅښلو هغې ته د پته ده چې ما ډېر غټ ګناه کار کړی چېرته خو به توبه وباسي که نه یو سړی د زینې کړي هغه سره دا احساس دی چې ما دا ګناه کار کړی چېرته خو به توبه وباسي که نه او چې یو سړی دروغ وایي او دروغو ته ګناه نه وي دا به توبه کله وباسي اور کتابونو دا لیکلي چې کم سړی دروغ وایي د دې خولې نه دومره څخه بدبو راځي چې 100 میله پورې فرشتې دې نه لرې لاړې شي ښه دا بدبو موږ ته ځکه نه محسوسېږي چې زړه نړنده یو دا هغه چا ته محسوسېږي چې چا بصیرت سره سره بصارت هم وي بصیرت د سترګو کتل بصارت د زړه کتل چې دا وي ورسره د دومره سخته ګناه ده کبیح ګناه ده اور زما یو ملګری و ما سره میلاو شو ماته گپ شپ کی وای چې مفتی صاحب دا حالات به څنګه ټیک شي نو ما ورته ډېر لمبه چوړه تقریر وکړو چې دا به کوي دا به کوي دا به کوي ما ته نه مفتی صاحب دومره تقریر ضرورت نشته مل بیا وایي صرف معاشرې نه چې دروغ ختم شي دا نظام ټیک دی څه خیال مه دی خبرې کې وزن شته که نه دا چې څومره مشکلات پیدا دي دا د دروغ وجې نه پیدا دي اور بل یو روایت کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تاسو کو چې آیا دا کېدلی شي چې مسلمان ګناه کول ولوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي او ګناه کول ول کېدی شي وای دا کېدلی شي چې یو مؤمن سړی وي غ شراب اوس کیاو کېدی شي وای دا کېدلی شي یو مؤمن زنا او کیاو دان کېدلی شي وای یا رسول الله دا کېدلی شي چې یو مؤمن سړی دروغ وایي نه دا نشي کېدلی دا نشي کېدلی چې یو سړی مؤمن وي هغه دروغ وایي دا دومره قبیح جرم دی دومره سخته ګناه ده
د دې معاشرې کې به دا محنت کوي چې د دروغ د معاشرې نه ختم شي. او بیا زموږ دا دروغ دا بیا محدود نه دي، دا زموږ کاروبار ته هم دننه شوي. نن سبا چې کم کاروبار دی د غیب بیس بنیاد هغه په دروغ دی. تاسو یې څنګه کپڑا جوړوي فیصل آباد کې سټیکر ور باندې د بل مخ لګېدلی وي، یو آیټم جوړ دی چاینا کې هغې باندې سټیکر لیدلی میډ ان جاپان، یو شیز جوړ دی چاینا کې هغې باندې لیکلي میډ ان یو ایس اے. دا ولې دروغ نه دي؟ او بیا دا ظلم کاروبار کې کو چې یو شیز رغلی په کم ریټ باندې او چې کم هغه ګاهک هغه ته دروغ وي چې نه به دا شیز ما ته 1000 کې رغلی دی اور که اخلی واخله کنی ټیک دی زه نور نشم، حالانکه هغه به ورته رغلی 700 کې وي. دا جایز دی چې ته شیز ګران خرڅ کړې، 700 شیز 1000 کې خرڅول جایز دی، دې ته هیڅوک حرام نشي ویلی. خو چې دروغ د ویلو چې نه 1000 کې رغلی او په 1000 یې در باندې خرڅوم دې وجې نه د شیز درته حرام شو، څه ضرورت دی؟ کاروبار نه به دروغ وباسي. او چې کله کاروبار کې څومره پورې دروغ وي دا کاروبار ترقي نه کوي. که مزل کوي څه حده پورې وکړي دا به اخر درام سره راغورځېږي، په یو ورځ به ختمېږي. دروغ و مزل ډېر لږ وي. جرګې کې دروغ ویل، دروغ دومره ځای شوي چې جرګې ته راغلي. مدعي دی غان دروغ وي، مدعلین دروغ وي، منځ کې کم جرګې کول ولي غان دروغ وي. دا مسله بس چا پلار حل کی. دیو جن جرګه په میاشتو میاشتو چلیږي، دا واده شو بیا واده شو بیا واده شو بیا واده شو، فلانکې هوټل فلانکې کور فلانکې مدرسه فلانکې حجره، مسله نه حل کی. دا که مدعي رښتیا خبرې وکړي د الله حاضر نظیر کی چې زه څه وایم دا ټیک دي، او مدعی وایي چې زه کومې خبرې کوم الله پاک حاضر نظیر دی صحیح وایم، بیا به دا مسله حل کیږي، کني دا مسله نه حل کیږي. نه جرګې ته دن دروغ رالو، دیو جن جرګې حل کیږي نه. بیا دا دروغ په دغه ځای باندې ولاړ نه دي. کاروبار کې چې کم کمیشن اخیستل کېږي هغه کې دروغ. کمیشن خو مقرر دی، ټیک دی، دی کې 1% دی، دی کې 2% دی، چې کمیشن مقرر نه بیا اکثره جایز نه دی. هغې کې دروغ څنګه وي؟ خرڅول والا غان دروغ وي چې د پلاټ مثال په طور باندې دا دومره کې ما ته راغلی، دومره کې ما لا در باندې خرڅوم، ما اخیستی نه بل چا ورته ویلي چې دا پلاټ ما ته خرڅ کړه. دا دروغ دي. پلاټ مالک نه اور ځان مالک شو کوي چې نه زی مالک یم زی خرڅوم، دا ناجایز او حرام. دروغ ویلو وجې نه دې کې چې کومه ګټه کوي دا درته ناجایزه شوه. پردي ځمکه ده، منځ کې ته صرف یو بروکر یې، دلال یې، سودا کول دي. د دروغ وجې نه ولې ځان ته د شیز حراموي؟ او بیا دا وایي چې ته زما ملګری تا نه زه یو ټکې کمیشن نه اخلم، هغې باوجود هغه سودې کې دروغ باندې کمیشن هم واخلي، دا ځان ته حرام کړي. څه ضرورت دی؟ هغه حرامه نوړی راوړی خپلې خورې، په بچو باندې خورې، په ښځې باندې خورې، کور کې به ټولې خورې، کور کې هرې ذرې ته د حرام دننه شوي دي. نه ستا دغه ځای ته دروغ ورسېدو، عدالت ته دروغ رسېدلي دي. کم وکیل خبره کوي غان دروغ، چا کیس راوړی غان دروغ، جج چې کومه فیصله وري غان دروغ. اور عدالت کې خو دروغ ویل دا فیشن دی، خلک یې فیشن ګڼي. څه مطلب؟ چې چا مونږ پښتنو معاشرې کې دا مشهوره ده چې هلکه رښتیا خبره وکړه چې عدالت کې خو نه یې که نه، یعنې دا مطلب چې دلته ما ته دروغ مه دروغ کوئ نه عدالت کې وایه. اوس که یو سړی راغلو اور په دروغو باندې د عدالت کې ګواهي وکړه چې او دا کار ما په مخکې شوی او دلته موجود نه و، څه خیال مه دی؟ و شهادت الزور کې راغلی که نه دی راغلی؟ دا ټول ګناهونه معاشرې کې موجود دي. ځکه معاشره روح به زوال ده، ورځې په ورځې موږ زوال طرف ته روان یو، ورځې په ورځې زوال طرف ته. او بعضې اوقات داسې وي چې په خولې باندې خو دروغ نه وي خو عمل سره دروغ ظاهروي. دا شریعت کې منع دي چې دا به نه کوي. روایت کې راغلي چې کم سړی د دروغو لباس واچوي غا دی نه هغه رنګې خو ځان دا ظاهر کړي چې او زه داسې یم، دا هم دروغو کې راځي، دا حرام دي. هغې یو مثال باندې ځان پوهېږي. یو سړی دی عالم نه دی خو غټ پټکې والی دی اور خلکو دی چې بس ما سره تاسو مولانا لیکي زه بس عالم یم مولا یم، دا دروغ دي، دا حرام دي.
جوبه اچولي غټ پټکې والے دی علماء کم لباس یې اختیار کړی دی دا ناجایز دی یو سړی پروفیسر نه دی خپل نوم سره پروفیسر لیکي او خلکو دی چې ما ته پروفیسر وی بس دا 3 پی سوټ یې اچولی دی کوټونه یې اچولي کرکولي په سر کړي دا نیغ نیغ کېږي دا هم دروغ دي خپل لباس نه خلکو ته دروغ او بیا غټه مسله ده چې زموږ د معاشرې کې ډاکټر نه وي به ډاکټر یې ونه جوړ کړي دا ډاکټر دی یو انجکشن لګول زده کړي به دا ډاکټر دی نو یو سړی ډاکټر نه دی ځان سره ډاکټر لیکي خلکو دی چې زه ډاکټر یم ما ایم فیل یا پی ایچ ډي کړی یا ایم بی بی ایس کړی یا ما سپیشلایزیشن کړی دا هم دروغ دي چې کوم ځای پورې ستا کوالیفیکیشن دی هغه خلکو ته وایي چې زما دومره کوالیفیکیشن دی ډاکټر جوړېدو سره ته کومه دنیا ورانه کې تا نه مخکې دومره ډېر ډاکټران ټر تېر شوي هغو کومه توره کړي ته به څه توره وکړي دا حرام دی اندغه رنګې یو سړی سید نه دی سید هغې ته ویلی کېږي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په نسل کې وي خو پلار یې سید وي مور یې سید وي هغې سره سید هغې ته نه ویلی کېږي او دا خپل نوم سره سید لیکي چې زه سید یم دا هم دروغ دي ناروا دي خلکو باندې ځان درنولي چې یاره زه بس غټ خاندان سره ما تعلق دی او تعلق یې شته نه دا هم شریعت کې منع دي یو سړی دی غریب دی خو د مالدارو په شان ځان ته سټایل جوړ کړی دی اور ځان دا ظاهري چې زه ډېر غټ مالدار یم پروټوکول نه غواړي دا هم دروغ کې دا ناجایز دي او یو سړی مالدار دی خو ځان یې کړانګې ملنګ جوړ کړی شلیدلي کپړې شلیدلي پیزار دا ناروا دي څه درته الله پاک درکړي دي هغه ظاهر کا ولی روایت کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلو او ډېر د لباسي خاک الود او خړ پړ او ډېر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې مال در سره شته و یا رسول الله شته سره مال وې کم مال الله پاک درکړي دغه اظهار کاوه څه مطلب چې ښه لباس واچوه چې څنګه تا سره مال هغې مطابق ځان جوړ کړه دا ګوره شریعت درته هر څه واضح شریعت اعتدال نه کار اخیستی دومره بوج په تا باندې نه چې یو شي ستا وس کې نشته هغې در باندې نه دی چولی چې مې کوه بیا در چې څه وس کې شته هغې نه درته وایي چې دا وکړه دا کوه هغې ترغیب درکوي نو آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب پہلا نمبر باندې دا ذکر کو چې منافق علامت دا چې کله خبره کوي دروغ وایي او چې معاشرې نه دروغ ختم شي دا معاشره به بیا رو به ترقي وي رو به زوال به نه وي نن موږ ورځې په ورځې زوال طرف ته روان یو دا به بیا ترقي طرف ته ځي دی به بلندي طرف ته سفر شروع شي او چې څومره پورې معاشرې نه دروغ نه ختم دا سوچ کول چې معاشره به ټیک شي اور زموږ خلکو به زندگی کې انقلاب راشي دا ډېره ګرانه ده